نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو د رمضان المبارک نه مخکې دا وظیفه کول پکار دي. که تاسو غواړئ چې تاسو د پیسو نه مالامال شئ، الله پاک تاسو له مال او دولت دا بې انتها درکړي او په تاسو د الله پاک د دولت باران وکړي، نو دا وظیفه محترمو دا ستاسو لپاره ده. که تاسو عزت حاصلول غواړئ، که تاسو شهرت حاصلول غواړئ، که تاسو د الله پاک د خزانو نه څه موندل غواړئ، دا وظیفه مکمل یقین مکمل اطمینان سره وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو مالامال کړي. کو چرته به تاسو باندې قرض وي، کو چرته ستاسو درستخان باندې یوه روټۍ وي او لږ معمولي غوندې سالن وي، یا مطلب څوک د اوبو سره روټۍ خوري، نو که دا وظیفه تاسو کړله نو ستاسو درستخان کې به برکت پیدا شي او په دې کې به دومره خوراکونه الله پاک به درکړي تاسو له دومره خوراکونه چې هلکه به تاسو ته حیران شي. یاد ساتئ محترمو چې که څوک سینجي اچي یا څوک پټرول اچي یا څوک چاولي پهې کې خیراتي او چاله ورکوي او دا وظیفه پې وکړله، انشاءالله العزیز الله پاک به دومره برکت پکې واچوي چې انسان به حیرانه شي. انشاءالله العزیز الله پاک به پکې ډېر زیات برکت واچوي. که چېرته یو دکاندار داسې وي چې د هغه دکان د څوک راځي نه، ګاهک راځي نه، نو که دا وظیفه وکړله دومره ګاهکونه محترمو راشي، دومره ګاهکونه چې دا به ستړی شي. دغه رنګه محترمو له چا مالي حالات خراب وي، له چا آمدن دا کم دی، یو ځل دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو حالات څنګه بهتر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید درو کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. په دې وظیفه کې نن موږ څومره خبرې کوو د څومره کارونو لپاره. دا وظیفه موږ خایو الله پاک نه دعا ده، د الله پاک نه تمه ده چې څوک هم دا وظیفه کوي چې الله پاک د هغوی ښکلې مزیدار اغلا برهو کی آمین. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. دا وظیفه ما پروس کلم کړې وه، د هغې دومره ښکلی مزیدار ریسپانس راغلی، دومره ناشنا چې خلکو ډیره زیاته خوښه کړې وه، د ډیرو خلکو په هغې باندې کار شوی و. که څوک محترمو غواړي چې دا د پیسو نه مالامال شي، دومره پیسې د الله پاک ورکړي لکه چې څنګه د پیسو باران چې ورته ویل کېږي، د انسان د وهم نه د انسان د ګمان نه سوا پیسې الله پاک د انسان ته ورکړي. انشاءالله العزیز تاسو یقین ساتئ دا وظیفه وکړئ، الله پاک به ستاسو مال دولت کې دا برکت واچوي. که څوک محترمو عزت غواړي شهرت غواړي، بس دا وظیفه وکړئ، الله پاک به تاسو له عزت او شهرت درکړي. دغه رنګه د الله پاک خزانه د لا محدود د محترمو دغه څه حد نشته چې حد نه بشي. الله پاک ورکوونکی ذات دی، نو الله پاک سره خزانه مشته دی، الله پاک ورکوونکی هم دی. الله پاک دا وایي چې مان غواړي چې درکم، نو موږ هو انسانان، نو موږ د الله پاک نه هم هدا غواړو. ای زمون خالق، ای زمون مالک، ای زمون رازق، موږ ستا محتاج یو، زمونږ محتاجي دا ختمه کې موږ انسانانو ته حواله کوو. که څوک مکمل یقین سره دا وظیفه وکړي او ښه ګمان سره محترم وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک په لازمن د هغوی کار کوي. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د ازمایلو دپاره چرته مو نه کوي، وظیفه د خپل مقصد دپاره وکړئ، د خپل حاجت دپاره وکړئ، انشاءالله چې الله پاک به پوره کړي. د الله پاک خزانې محترمو کمیږي نه. الله پاک پخپله وایي چې تمام انسانیت راجمع شي یو میدان ته او دا ټول هلکه ځان له سوال وکړي چې الله دا راکړي، یا الله دا راکړي، یا الله دا راکړي، او بیا الله پاک وایي زه ټولو خلکو له ورکړم، نو بیا هم زما په خزانو کې کمې نه راځي. نو د الله پاک خزانې دا ډېرې زیاته پراخه دي، زموږ له سوچ نه هم ډېرې دي، ځکه زموږ سوچ هغې ته نه وررسي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا موږ په لونګو باندې کوو، د هغې مکمل طریقه، د هغې مکمل طریقه کار 100 پیرې به وایو 100 پیرې به نه وایو. انشاءالله العزیز تاسو ته په دې ویډیو کې دا پیش کولی شي. نو که څوک محترم قرضدار وي د قرض دپاره هم دا وظیفه کولی شي، الله پاک به له قرض دا به ختم کړي.
دغه رنګه څوک داسې وي چې انتهایي غریبانان وي خپل کور یې نشته دی الله پاک به له کور ورکړي داسې خلک وي چې د هغوی درستخان بالکل د میوو نه خالي د ډېرو خوراکونو نه خالي د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د هغوی درستخان دا به ډک کړي برکت به پکې واچوي خلک به راځي او د دوی د درستخان نه به خوراک کوي یو قسم نه د انسان مسیحیانو کې شمار شي که څوک محترمو سینجي اچي یا څوک پټرول اچي یا دغه رنګه څوک دیګ پوه کي یا دغه رنګه څوک پروګرام وکړي خو خلک به एकदम ډېر راشي نو دا وظیفه دې وکړي او په دغه دم کې تاسو به تماشا کوئ سینجي اچي بس دا وظیفه وکړئ پیره پټرول اچي دا وظیفه پیره وکړئ الله پاک به برکت واچي دغه رنګې چاول دې په هې کړئ دا وظیفه وکړه په چاولو باندې دم کړه ان شاء الله العزیز الله پاک به پکې دومره برکت واچي چې حیران مشي د دکانداري او تر ګاګ په انتظار نو ګاګ ته نه راځي یا راشي ستنګول کې واپس لاړ شي بیا دا وظیفه شروع کړه دومره ګاګ به الله پاک در کې تعالی دومره ګاګ چې تا به تنګ کړي اچھا مالی حالت خرای محترمو دا وظیفه کولی شي چې آمدنی کمی دا وظیفه کولی شي دومره پاورفل وظیفه ده محترمو تاسو په ژوند کې یو پیرو کوي تاسو ته پته ولګي کوم ځای کې محترمو د انسان عقل کار پرېږدي هلته کې محترمو وظایفو دا خپل کار شروع کوي وظایف دومره ناشنا څیز دی دومره چې یونس علیه السلام د مۍ په هېټه کې وظیفه وکړه الله پاک ته محترمو نجات دا ورکو څومره چې خلک دي صحابه کرامو ته خلک ویل یا فورزمو دومره کافران راغلي چې اسنه تاسو تمام ختم کی صحابه کرامو چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زموږ لپاره کافی دی موږ ولې یریږو د بل چانه دغه ځکه صحابه کرامو د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه محترم تاسو لازمن د رمضان نه مخکې دا وظیفه یو ځل وکړئ ترتیب به داسې وي چې تاسو به 15 دانې لونګ راوالئ یا ګوچا سیوا راواغستل یا کم راواغستل او به شارټ کټ دا چې لونګ به راوالی لونګ هم راواغستل نو تاسو په لونګ باندې 11 پیرې به درود ابراهیمي ووایئ درود ابراهیمي کم درود شریف چې د مانځه دی بیا به هغې نه بعد سورة الکوثر دا به 313 پیرې ووایئ 314 پیرې سورة الکوثر إنا أعطيناك الكوثر مكمل سورته هم ویلي بیا به هغې نه بعد الله الصمد 101 پیرې وي او بیا به هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وي او بیا به هغې نه بعد په لونګ باندې دا دم تاسو محترمو په لونګ باندې دا وظیفه وکئ او دغه لونګ دا په هغه ځای کې به کېدی چې کوم ځای کې تاسو سره پیسې وي یو دانه بټوه کې ځان سره کېدی یا پرس کې یا دغه رنګې او کور کې به کوم ځای کې پیسې تاسو ږدئ نو انشاءالله العزیز دومره مالامال به کې الله پاک چې تاسو به حیران نشئ مخکې ستاسو په څونه پیسو باندې ګزاره نه کېدله اوس به د هغې نه پیسې سیوا هم راځي او دغه رنګې برکت به هم پکې ډېر زیات وي او د هغې نه بعد به دعا وکړي دعا به څنګه وکړي دعا به داسې وکړي یا الله پاکه دا څومره خبرې په دې وظیفه کې دا بیان شوي چې ته خلکو له رزق ورکې ته په خلکو باندې د رزق باران کې ته خلکو له عزت او شهرت ورکې یا الله پاکه موږ له راکې یا الله پاکه زه قرضدار یم یا الله پاکه زما قرض دا ختم کړي یا الله پاکه زموږ درستخان خالي دی یا الله پاکه د خوراک د خپلو نعمتونو نه ډک کړي دغه رنګې چا چې سم په کار د محترمو ووایې خپل رب ته ووایې یقین وکړئ زمونږ رب داسې نه دی زمونږ رب هر چا له ورکوي دشمن له ورکوي نو څونه کافران دي ټولې دشمنان دي هسته رزق له ورکوي نو چې دشمن له ورکوي نو دوست ته به نه ورکوي خو موږ او تاسو الله پاک سره لږ دوستي ساز وکړو چې کله زمونږ دوستي الله پاک سره پخه شوه تاسو به تماشا کوئ محترمو د رزق دا کوم خلک چې د الله پاک دوستان دي د هغوی ژوند ته وګورئ که نه هغوی څنګه ژوند تېروي شاهانو په شانته محترم وخت تېروي نو کوشش وکړئ دا وظیفه خپله هم وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته